قدرمنو د پښتنو د نسب څېړنه د هغو په اړه نظریې د خلکو څېړنې لیکنې او زموږ په ادب کې شعرونه د خلکو په ادبیاتو کې یادونه دا به زه له تاسو سره یو شیر کوم چې تاسو په دې خبر سئ چې موږ څوک یو. زه کوشش کوم چې په اختصار باندې دا کم حالات یا کم تواریخي شواهد چې په مخه راځي هغه له تاسو سره شیر کوم. پښتون دی، پټان دی، افغان دی، نو په دې باندې بېلابېلې نظریې دي. که زه نن تاسو ته دا وایم چې افغان توری د پښتنو دپاره استعمالیږي، خلک وایي چې دا پښتنو ته نورو خلکو ورکړی دی، د پښتنو خپل ځان دپاره نه دی استعمال کړی. پښتانه خپل ځان ته پښتانه وایي او د پښتنو ژبه چې ده یا پښتانه خپله ژبه چې ده هغه پښتو بولي. یعنې داسې نه دي ویلي چې پښتنو د ځان ته افغان ویلی په زاړه تاریخ کې. نو د پښتو او پښتنو دغه بحث چې روان دی دا دوی وایي چې له بلې خوا راغلی دی، بل چا پر پښتنو باندې ایښی دی. د مهابارته اسواکا توری چې دی دا دغه ته نږدې بلل کیږي، وایي دا د دغې سیمې دی او دا د ګندهارا سیمې ته منسوب توری دی چې د دې سیمې د آس د سپرلیو په معنا باندې اخلي. نو ځینې خلک وایي چې دغه د افغان توري ته نږدې معادل یې بولي. کله په سنسکریت ژبه کې اسواغانه توری را پیدا کیږي او دا د پښتنو د دغه افغان یو زوړ شکل بولي. وایي په سنسکریت کې د اسواغانه چې دی دا د آسانو یا د سوارلیو ټاټوبی موږ ورته ویلی سو دغه معنا ورکوي او د دې پښتنو د دغه افغان دپاره استعمال سوی دی. کله بیا وایي چې د ایران د نقش رستم په کتبه کې راغلی ابګان په بې باندې یا اوګان الف واو ګا په دا طریقه باندې چې دی د افغان معادل چې دی خلکو ګڼلی دی چې دا له هغې خوا راغلی دی او دا په پښتنو باندې ایښول سوی دی. یو نظر بیا دا دی چې په ارمني ژبه باندې اغوان عین الف غین واو الف نون دا د غرو اوسېدونکو ته ویل کیږي. نو دا نوم چې دی ارمنیانو پښتنو ته ورکړی دی، یعنې د دغه ګاونډیانو لخوا پښتنو ته راوړل سوی دی. دغه رنګه اوس دا خبره پخه نه ده ثابته چې دا د غره اوسېدونکي ته خو دوی وایي، لیکن دا یې خاص د پښتنو دپاره ویلی دی او که یا په دې باندې بیا بحث پاته دی او څه ناڅه څرکونه یې لګول پکار دي. نو دا نظریې دي د خلکو څوک څه وایي څوک څه وایي. که چیرې کتابو ته ولاړ سو د لوی استاد عبدالله حبیبي صاحب کتاب وګورو د پښتو ادبیاتو تاریخ، هغه وایي چې افغان توری چې دی یا افغان نوم چې دی دا اوله وار په حدود عالم د اسلامي دورې راپس چې د 372 قمري کال کتاب دی، یعنی 1100 تقریب کاله مخکې لیکل سوی دی. په دې کې افغان توری استاد وایي چې راغلی دی. نو د دغه د حدود عالم دغه یادونه چې ده دا خوندوره ده او د پښتو دغه پښتنو باندې چې دا نوم ایښول سوی دی دغه تنصیب چې دی دا زوړ ثابتیږي. دغه رنګه معصوم هوتک صاحب په خپله څېړنه کې وایي چې دا ریحان البیروني د په ګډون باندې یا د هغه په زمانه کې د غزنوي دورې ځینې شاعران او لیکوالان چې دي د هغو په اثارو کې هم د افغان او افغانانو یاد چې دی یا یادونه چې ده دا موږ موندلی سو. د معصوم هوتک صاحب څېړنه دا وایي چې د غزني په دربار کې د فرخي شاعر په شعر کې هم یعنی 1000 کاله مخکې افغان توری سته. وایي بگونه شل افغانان دوپره و تیز چو دسته بسته بهم تیرهای بسوفار. فردوسي په شاهنامه کې هم راغلی دی. فردوسي خو نو 1000 کاله مخکې تیر سوی دی له شکه وتلی، لوی شخصیت لوی سړی او ډېر تاریخي کتاب د شاهنامه چې ده دا یو شاهکار اثر دی. نو دی هم د افغانان چې دی یادوي نشسته دران دشت بسیار کوچ زی اوغان و لاچین و کرد و بلوچ. دا د ده په هغه 1000 کلن
زوړ کتاب کې د افغان توری اوغان په شکل کې راوړل سوی دی. دغه رنګه سیفي هروي چې کومه تاریخنامه لیکلې ده دا وایي هغه اثر دی چې غالبا په 918 یا په 921 په دغه 2-3 کلو کې دا مرتب سوی دی دا کتاب. نو افغان او افغانستان دا دواړه نومونه بیخي ډېر راوړي دي، یعنی 900 کاله کېږي د دې نامه چې له پښتنو سره تړل سوی دی. دغه سړي بیا دا کار هم کړی دی په دې تاریخنامه کې چې د پښتنو علاوه نور د دې سیمې خلک هم افغانان ګڼلي دي. دا کتاب هم تاسو یاد لرئ. بیا چې زموږ خپل ادب ته راسو 1500 کاله شاله لاړ سو، د پیر روښان ستر مخالف اخوند درویزه چې ډېر د روښانیانو تنقید کوونکی و، په روښانیانو باندې ډېرې نیوکې کړي وې، په هغو باندې کتابونه تحریک باندې زه تاسو ته په خپل پروګرامونو کې د روښانیانو بیخي ډېر رغېدلی یم. هغه هم افغان او افغانستان توری دواړه یاد کړي دي. نو دا زمانه څونه کېږي 1500 کاله تقریب، یعنی په مخزن الاسلام کې د اخوند درویزه کتاب کې دا دواړه راغلي دي. که چیرې تاسو مطالعې ته پام سي وګورئ نو دا جمله داسې ده وایي در ایام اکثر هر که از افغانستان و بلایی که در آمده است از پیری و موریدی در آمده است. دا د افغانستان توری استعمال سو 1500 کاله مخکې د اخوند درویزه په مخزن الاسلام کې. که چیرې بیا راسو خپلو شعرونو ته، نور ادبیاتو ته، منظوم ادب ته، نو ارزاني خیشکي زموږ د ادب یو داسې شاعر دی چې د پښتنو دپاره یا د ځان دپاره د افغان کلمه چې ده د په کلیات کې د بیخي ډېره راغلې ده. زه به یې له تاسو سره دوه شعرونه شریک کړم. یو وایي ارزاني افغان دی کښلی د خپل زړه له تصوره، په 258 مخ باندې تاسو کتلی سئ. که بیا د دغه دیوان 313 مخ وګورئ نو دوی وایي دا پښتو خبره وار وه له دې ارزاني افغانه، په خپله وایي، ځان ته بیخي ډېر استعمال کړی دی. د پښتو اولنی صاحبي دیوان شاعر دی او پر دې باندې زه تاسو ته جلا غږېدلی یم، پروګرام یې هم کړی دی، تاسو اورېدلی سئ چې ارزاني څنګه شاعر و. بیا د دغه ارزاني دغه د روښاني غورځنګ بل شاعر چې د علي محمد مخلص په نامه باندې شهرت لري، دا وایي هم وارث د انبیا دی، پرې الهام خیر البیان شه، په 4 لفظه هادي دی، د حرب هم د افغان شه. که چیرې دا شعر تاسو کتل غواړئ نو د علي محمد مخلص د دیوان 85 مخ باندې تاسو موندلی سئ. دغه رنګه سعید خټک یا سعید نومي کلاسیک شاعر په 1183 قمري کې ژوندی و. که تاسو د هغه د دیوان 280 مخ وګورئ نو هغه هم افغان توری استعمالوي. وایي په منزل یې زړه ښه کېږي بل لویي که پرې افغان، د شیرشاه بل فکر نه و سو یوړو ترې میدان. دا د سعید خټک شعر دی. یعنی موږ داسې 300-400 کاله ښه شاته چې ولاړ سو، زموږ په خپل ادب کې هم دا شیان موجود دي. سکندر خان خټک د خوشحال بابا زوی دی، مشهوره شاعر دی. وایي د مرګ له لاسه افغان افغان لرم، لیمه مې ووځه که غم د ځان لرم، 100 دي یا 200 یا کم و زیات دي، زویه ورېرونه وروڼه دوستان لرم. وایي 100-200 کسان ورونه، زوی او دوستان دا دغه ته رسېږي. خوشحال بابا اولاده چې ده دا ډېر بیخي ډېر و. نو دا یې یاد کړی دی. دا د دیوان په 215 مخ باندې دا شعر راغلی دی. تاسو د افغان کلمه چې ده پکې لیدلی سئ. د کاظم شیدا مشهوره شعر دی. کاظم شیدا په 1194 قمري کال مړ دی، یعنی د 12 هجري پیړۍ د خوشحال بابا د کورنۍ شاعر دی. په هندي ادا یې وکړې په ما چارې، زه شیدا په زړه ساده درو افغان یم. او د ستر خوشحال مشهوره شعر د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دا څه دي؟ دا زموږ په ادب کې موجود دي. د رحمان بابا شعر دی چې کشور د افغانانو پرې معطر شي، یا کشور د افغانانو معطر شي، د هر بیت مصره مې زلفې د قبان کړې،
دا رحمان بابا دی. غرض که دا رنګه یو شاعر تاسو ته راواخلم نو دا بې شمېره کلاسیک شاعران دي او افغان توری د ځان دپاره استعمالوي. نو مقصد مه دا دی، دا به دلته په دا لنډ پروګرام کې نه کم سر راټول، تاسو یې پخپله هم لټولی سئ. زما مقصد دا دی چې د پښتنو دپاره افغان توری هم استعمال سوی دی. نو زموږ څېړنه، زموږ څېړونکي، زموږ استادان دا وایي چې دا پښتنو ته د نورو لخوا ورکړل سوی نوم دی او بیا په پښتنو کې ډېر عام سوی دی او هر څه چې دي، که د نظم دي که د نثر دي، د هغو ادبیاتو ته په هغه شکل کې تللی دی او تر اوسه پورې چې دی له پښتنو سره هغه رنګه یادیږي.